سلامونه احترامات ستاسو ورور سجاد علیم. جی کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده یو څو ورځې وړاندې مخکې په بودال احمد آباد کې چې کوم ماشوم قتل کړلی شوی و د هغه ورور راسره موجود دی، ماما یې هم دی، د هغو سره به خبرې اترې کوو. انتهایي ډېر غټ ظلم شوی دی، هر سړی پرې خفه دی، زه پرې پخپله ډېر زیات خفه یم. ګیر چاپېره چې څوک هم خبرېږي نو ډېر زیات خفه کېږي. یو انتهایي ظلم شوی دی. نو ظلم خو کېږي، خو موږ دا ویډیو د دې لپاره کوو چې نور خلک ته عبرت والي او کوم قاتل چې دی هغه سره سختو نه سخته سزا قانون ورکړي نو دا به ډېره زیاته ښه وي، ځکه چې کله هم ته سزا ورکړې مجرم ته نو هغې نه پس چې دی نو نور خلک ته عین عبرت الي، هغه کار بیا نه کوي. په دې کې د بودال پولیسو مونږ هغو ته سلام کوو، هغو ډېر غټ کردار په دې کې ادا کړی دی چې په لږ وخت کې قاتل ته رسېدلی دی، هغه یې نیولی دی او د تورو تنبو شاته کړی دی. رور یې راسره موجود دی، د هغه نه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو څه نوم دی؟ حبیب زمان. ستاسو دا رور چې کوم قتل کړلی شوی دی د ده څه نوم و؟ ګل زمان. ښه، دا واقعه څنګه مخې ته راغله؟ تاسو څنګه خبر شوئ؟ په دې اړه باندې لږ دا تفصیل راکړئ. هجوم دپاره کار کوه بله ورځ 5 تاریخه ښایي نو ماسپښین دی کور و دا رور مې کشر و ځان لګا کومه هم به سازوله واده واده ځان مې کار مال لګاو ځینې مخکې موږ سره مزدوري کوله او د اختر چوټیانې شوې چې دی بیا رانغی زه کار مال کوم زه ترا کار وکړه کوم دی موږ بر به مزدوري دی په دا ورځ ماسپښین مو ته خوړلې زه هم کتل لام به مې موږ ماسپښین مې زه بره مې دلته کار کوم چې راتلم ماسپښین کور ته راتلم په ټیم زه هم رالم یو نیمه بجه وه خو دی نو کور خوړ ته تللی دی روزانه ځي واړو سره ځي دا کته خوړ دی که نه او بالکل بیا دې کې دا و دا ماسوتن شو مونږ تشویش شروع کړو لکه ټلیفون دته کړو دلته موبایل کولاو لکه د موبایل به نه چوتا هلک پته نه هغه ته کړم ټلیفون موږ ته هم ټلیفون هلک به ټلیفون نه چوتا سار شو نو زه دې په چېرته تللی ملګرو سره خوړ کې به کرکټ مرکټ ملګرو سره وایي جوړ اختر ورځې شپې وي ناوخته به راځي واړه دي ملګري ځانه بار مار نه سکته دې په هغه ورځ ماسوتن رانغی هغه ما ته ډېر ټلیفون نه وکړو هغه ټلیفون چوت نه کړو رانغی ما زه زما ټلیفون نه چوت را به شي زړوکې دی را به شي ماشوم بچا هلک وله کاډ هم نه جوړ شي بیا چې سهار زه پاڅېدم ما تپوس وکړو ما ول زمان وایي نشته بیا ته ما ټلیفون د ټلیفون کولاو موبایل کولاو د سره 2 نمبر یې نمبر یې کولاو د نمبر نه پرته و بیانه نمبر یې کولاو چې وي بدلته کړي موږ په دې اسره موږ ځان څه خبر نه وو نه هم چا سره نه موږ چا سره دښمني شته نه چا سره د خولې شر شته نور خو دا غټه خبره نه خو د پوله پټۍ چا سره شته تېر شوې بیا موږ د دې ترونو زامنو سره مې اطلاع ورکړه د رونو ته مې دا رونو کراچۍ کې دی خبر شو دی را روان شو بختیار بیا ماسپښین چې موږ ته اطلاع راغله نو ستاسو ورور کته اوس کې دی تاڼې ټلیفون شو تاسو که تاڼې ته راځئ ګل زمان ورې درانې ستاسو دا سرې بې دردۍ سره قتل شوی بې دردۍ سره قتل شوی و پېژندګلو نه خراب شوي وینې کړی ایسارېدو دغه واقع وه موږ ځان خبر نه وو موږ چې دومره ځان نه خبر وو موږ د ځان خپل خیرې ښکاره کېدی نو موږ په هغه ټایم وتي او دی موږ کتلی انتهایي د قیامت وخت په هغه که نه قیامت وخت نه و چې ته ځان نه خبر نه یې او تا باندې ناڅاپي داسې یو دغه وشي نو ها مجرم یې خو نیولی اوس که نه نو څه به حکومت ته به څه خواست کوئ د بودال پولیسو هم ډېر غټ کردار ادا کړی بودال پولیسو ته ایسوچیو صاحب او د بټاړې والا او د ټول ټیم ډېر شکریه ادا کوم ډېر نرتوب یې کړلی او ډېر زر کار یې کړلی ډېر شوي د هغو غټ شکرګزار یم چې هغو لکه ډېر په منډه دا کار یې ځکه وکړو چې دا یو غریبانانو یو دغه د مالدارو نه د غریبانانو یو ته غریب نه یې تا سره موږ ټول ولاړ یو ټول موږ تاسو سره ولاړ یو ټیک شو الله دې هغه وکړي چې بالکل زموږ پکې هم خیر د نور پکې هم خیر ډېره زموږ د حکومت نه دغه د هر چې لکه دې هلک نه پوره معلومات هم وشي چې د سره نور څوک شته که نشته پوه شوې او د سره نور څوک شته که نشته دله دې سزا ورکړي که دی وي که دی یوازې یا که د سره ملګري چې عبرت دې واخلي چې سبا د بل بچی نه هم ازارېږي داسې نه خرابېږي بل ورور هم نه خرابېږي پوه شوې چې لکه دا واقعه زما د 40 کالو وشو لکه داسې واقعه ما په دې علاقه ریال بودال میرا په دې علاقه کې ما داسې واقعه نه درلودې
دا به بالکل دا پیله واقعه ده چې کېده به داسې چېرته به ښکته به کېده خو کته ښاریانو ته شی ده خو دلته کې دا واقعه ما نه لیدلې داسې ما دلته پیله ځل مې دا ولیده چې دا واقعه وشوه. مننه جی. دا د کوم یو څو ورځې مخکې چې قتل کړلی شوی و د هغه مشر ورور دی، انتهایي د افسوس مقام دی، ډېر زیاتې شوی دی. نو په دې کې موږ د ګلبانډۍ پولیس او د بودال پولیسو هم د بټاړې پولیس چوکۍ چې کوم ده د دې ټولو زیاته شکریا ادا کوو چې دوی ډېر زر تر زره کارروایي وکړه. کوم قاتل چې دی نو هغه یې ګرفتار کړی دی. دلته کې د نور کسانو موږ سره موجود دي، هغونه به تپوس کوو. ماما یې دی چې هغه په دې اړه څه ویل غواړي، زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی؟ زما نوم عمرزاده دی. جی جی. او دا زمونږ خوری و. دی د کوره وتی دی وایي چې دی لامبلو له تللی، نو د لامبلو په دغه باندې دی خوړ ته تللی، نو دوی به راوستو نو کته کرکټیان هم ناسي به خوړ کې. مونږ دوی دا سوچ کړی دی کرکټ له تللی راځي به ماښام به راځي. دوی وی لټون نه دی کړی، دی ته ټلیفون کې به د موبایل نه اوچتاو. نو چې د هغې نه بعد شپه په دې کې تېره شوه. په دویمه ورځ باندې بیا موږ په کراچۍ کې موږ ته خبر میلاو شو چې ستاسو خوری داسې وفات شوی دی او داسې تشدد پې شوی دی، زیاتې ورسره شوی دی. نو زمونږ دا خوریان هم دلته دي او موږ هم زمونږ د چا سره دښمني نشته. سړي یقین نه راځي که نه؟ یقین نه راځي. او دا پهله بار زمونږ په دې علاقه کې دا کار وشو. او بیا زه د بودال تاڼې او د ګلبانډۍ تاڼې او د بټاړې د پولیسو شکریا ادا کوم. او زیات کر کے ذرا بودال تھانہ دار سٹو پولیس والا شکریہ ادا کوم چې هغوی زموږ مجرم زر تر زره گرفتار کو. ولې چې نن سبا چې غل پته لګي نو ټیم پکې لګي. په دې کې به د دې احمد آباد کالونۍ نور کسان اوچت شي، بې قصوره کسان اوچت شي او نور به هم د دې نه علاوه اوچتېده. خو چې دوی موږ له په ټیم باندې زموږ غل راکو. اوس موږ حکومت ته دا خاص دی چې زموږ سره له موقع نه ګواه شته، ګواهي د پخپله ورکړله. شعر د سره برآمد، شعر باقاعده د سره چې کوم اسلحه وه هغه د ګلبانډۍ سیچوله ورکړله. اوس د ده نه جج پیشي کې او لا بل کې هغه د ګلبانډۍ سیچوله دا پکار ده چې د ده نه تفتیش وشي. او دې پخپله ووایي چې زما زه تلمه نو زه دې کسانو لیدلم، چې راتلم زه دې کسانو لیدلم. موږ ته د دې خبرې هېڅ علم نشته. نه څوک د ده په وجه باندې ګواهي ورکړي، په زور ځان له څوک دښمني ګوري نه. زما دا عرض دی ټول دغه ته د ګلبانډۍ تاڼهدار ته او دغه چې ده ته د غټه نه غټه سزا میلو شي او د ده سره د دوره حرکت وشي چې د کو نور د ده سره چې کوم غلی هغه دی وښیي. د خو ځان خول دی دی چې نور غله وښیي کیدی شي د ده سره به خپلو کسانو کې زموږ څوک میلو دي، په بار کې څوک میلو دي، موږ ته به خپل دوست دشمن پته ولګي. دا زموږ خپلو دا ردي هلک ماما و. دا خوری خپل د ماما ویشتی دی. ماما لګېدل دی، خوری ویشتی دی. موږ ته نه خوری لګېدل دی، ماما خپل ویشتی دی. ماما یې ویشتی دی. کشر ماما دی کشر ماما و. د ده واده و. واده کله و؟ واده د دې پیر په ورځ واده و. نن واده و. نن د واده ورځ وه. د ده کمره سجاو شوې ده، د خپل لاس سجاو کړله. دا زمونږ کشر خوری و. او په دې ځای کې زمونږ لکه داسې واردات د دې نه مخکې نه دي شوي. دا موږ ته دی او موږ حکومت ته دا خواست کوو چې موږ ډېر غریبانان یو د میډیا مخکې زموږ سره د انصاف وکړلی شي او مجرم ته سخت نه سخت سزا میلو شي. مننه جي، شکریه. جي خدای را سره ماما موجود و، دا خبرې ترې واورېدې چې نن یې واده و د دې هلکو کوم بې دردۍ سره چې قتل کړلی شوی دی. ډېر زیات سړی خفه شي او بس چې سزا نه وي نو دا کارونه به په هر ځای کې کېږي او روزانه به کېږي. او چې کله نه سزا میلو شي نو زه یقین لرم چې دا کارونه بیا چرته هم څوک نه کوي. نو الله پاک دې دوی له صبر ورکړي او چې کوم قتل کړی شوی دی الله پاک ته هغه وبخي، بخلی دی، شهید دی. حکومت ته او زمونږ چې کوم منتخب نمایندګان دي چې دې مجرم ته سخته نه سخته سزا ورکړلی شي چې آینده لپاره داسې جرأت څوک ونه کړي. خپل کوربه سجادلي ورکړي. اجازت الله په امان.